اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو کتونکو السلام علیکم. زه یم سمی خان. زه دا وخت تاسو ته د سوات ټي وي د سټوډیو نه مخاطب یم. قدرمندو کتونکو زما سره په سوات ټي په سټوډیو کې زمونږ یو ډیر ښه دوست، زمونږ یو مشر ورور، یو ډیر دروند ملګری خادم شنګله ملنګ امیر سلطان ګوجر صاحب ناست دی. څنګه تاسو ته معلومه ده چې د کرونا په حواله سره چې کوم دی افراطافري ده، د خلکو کې یره خوره ده، او دا معلومه ده چې امیر سلطان صاحب چې کوم دی منګوره ښار کې پاتې کیږي او د ابایي علاقه چې کوم دی شنګله ده. مثلا تاسو ته پته ده چې د شنګلي زیات چې کوم بیمار خلک دي هغه بیا سوات ته چې کوم دی سیدو شریف هسپتال ته راځي. نو هلته کې د خلکو سره یره ترهه پرته ده، کوم مسافرونه دي نو هغه هم به بار ملکونه کې هغه هم دلته کې اکثر منګوره کې ګیر شي، ځکه هغوی بیا شنګلي ته نشي تللی، د شنګلي خلک بیا دلته کې نشي راتللی. نو امیر سلطان صاحب چې کوم دی نن د خپل علاقې د خلکو دپاره چې کوم دی یو خصوصي پیغام ورکول غواړي، د مسافرو دپاره ورکول غواړي. ښه امیر سلطان صاحب چې تاسو د ټایم راکولو جي، تاسو هم د ټایم راکولو سټوډیو ته راغلئ، ستاسو ډېره شکریه، ډېره مهرباني جي. ډېره مهرباني سمي صاحب. سوات ټي وي ډېر زیات مشکور یو چې موږ ټایم راکړو، ډېره زیاته مننه. امیر سلطان صاحب درته ووایه چې مونږ اینو نو همیشه تاسو مطلب منګورې کې پاتې کېږي، ستاسو په دیره کې چې کوم دی ډېره زیات رشي، تاسو ډېر زیات میلمانه راځي، نو د خلکو سره یره تره هم یره چې د شنګلي خلک دلته کې پاتې شي، مریضان یې تله راتله هم ګران، ځکه چې نن سبا حالات داسې دي. نو څه پیغام به ورکوئ مطلب د خپل شنګلي خلکو لجي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ په علاقه کې کوم سهولت چې کوم دي د مریضانو هغه هسپتال هغه هلته نشته دی. نن سبا خلک ډېر زیات مشکلات کې داسې یو تکلیف راغلی ټوله دنیا کې دی، خو زمونږ علاقه چې ده هغه ډېره پاسمانده ده. اوس هم زه د سنګوټې د ګردو د هسپتال نه رالم، د سلیم رنداج بیماره وه او هغې لپاره وینه یو 300 ډراپه پکار وه، هغه مونږ پیدا کړه. هلته اوس حالات هم ډېر زیات سخت دي، پاټکونو باندې کرپیانې دي، بازار کې نه پرېږدي. خو زیات تور زمونږ خلک چې دی اوس د پنجاب نه روان دی، د هلته بېروزګاره دي، هغه خو دیاړی والا خلک دی، مزدورو لاهور نه راځي، کوټې نه راځي. نو هغوی چې دلته کله راشي نو زمونږ په دې ځای کې غریبۍ په دې جونګړه کې هغه دې دپاره مونږ راولو اړې ته ورپسې ځو چې لکه هغوی به څه کوي چې هوټلې بند دي، بازار بند دی، لار بند ده، پاټکې بند دي. نو زمونږ دا فرض جوړېږي چې لکه مونږ ډېر غریب خلک یو چې مونږ دومره خدمت د دې وکړو چې دوی ته لږ ونه سپورټ میلاو شي او بیا خپل کلي ته په صحیح طریقه په عزت طریقې سره مونږ ولیږو. نو دا به زمونږ دپاره ښه خبره چې لکه هغوی پولیس تنګ نه کړي یا بازار کې نور مشکلاتو کې ونه نښلي. نو دې دپاره انشاءالله مونږ منډې تللې هلې ځلې کوو او دا کوم مسافرو دپاره چې څه باید پیغام ورکوي، کوم مسافر کلي ګیر شوي دي، کم خلک چې په مسافرونه چې زمونږ دي په بهر ملکونو کې، سعودي کې، ملیشیا، دوبۍ، ټول کم چې مسافر خلک دی هغه هم ډېر زیات په مشکلات کې دي، کاروبارونه نشته، په دیرو کې ناست دي. خو هغو ته زما دا پیغام دی چې دا مشکلات چې کوم راغلي دا ټوله دنیا کې دي. نو تاسې لږ ونې تکلیف او لږ ونې برداشت دا وکړئ، یا دیرو کې یو بل سره مطلب دی گزاره وکړئ، او تاسې چې کوم حکومت کوم هر ملک کې کوم حکم وکړي نو په هغې باندې وچلېږئ. نو انشاءالله الله تعالی به دا مشکلات ډېر زر ختم کړي انشاءالله. بالکل جی. امیر سلطان صاحب دا راته ووایئ که فرض که د شنګلي یو خلک دي څنګه تاسو پته ده چې هغه زیاتر پرې کولي په کارونو کې کار کوي، دلته کې راشي، سوات ته راشي، یا د شنګلي د هغوی دلته کې څه مریضان دي، نو د هغوی به ستاسو سره رابطه څنګه کوي؟ ستاسو د موبایل نمبر چېرې تاسو مطلب دی چې په خپله ستاسو ډېر غریبوالی دی، خو تاسو له خدای پاک سینه خدای پاک یو ډېره ګټه درکړې ده، نو ډېر مالدار خلک ستاسو په علاقه کې شته، خو نه د عزت او د مقام چې کوم دی خدای پاک تعالی درکړی چې د موبایل نمبر یا داسې ایډرس تاسو ته ووایي چې تاسو سره خلک بیا رابطه کوي. زما نمبر جی 0333981556 نمبر دی او زما نمبر په فیسبوک هم تاسو اوس ورکړئ. خو زمونږ مسله دا ده چې د خلکو ته چې کوم تکلیف دی یا د شانګله ټاپ باندې یا سوات کې مطلب دی په روډونو باندې ناست دي یا پنجاب کې چې د هغو سره کرایه نشته دی چې لکه وختي مونږ سره یو کس رابطه وکړي زما سره کرایه نشته زه څنګه راشم. نو مطلب دا هغو ته باید تاسې روز نیمه صبر وکړئ، کیدای شي الله تعالی دې خبرې حل راوباسي. مونږ د علاقې چې کوم حکومتي خلک دی کوم چې په اسمبلو کې ناست دي هغو لمبرې بند دي مکمله او د هغه خلکو تپوسونه یې لا اوسه پورې نه دي کړي. په هر حال هغه په خپل ځای خبره ده، مونږ به انشاءالله خپل مناسب زمونږ نمبر کولو دی زمونږ سره چې په هره طریقه شي نو مونږ به هغه خلکو ته پنجاب ته، کراچۍ ته، کوټې او دوکۍ ته هر ځای ته انشاءالله مونږ کوشش کوو. هلته وختي صابر رحمان صاحب سره چې منیجر دی د عباسي سره تعلق ساتي، په قوم باندې ډېر مین سړی دی، هغه هم خپلې هلې ځلې هلته کوي، د قوم خلک نور هم منډې تړلي وي، خپل مناسب خلک یې بوتللی دیرې ته. نو مونږ هم دا کوشش کوو چې صابر رحمان صاحب هلته هم تعاون کوي. کراچۍ کې زمونږ مطلب دا دی چې بشام تحصیل والا، اپورن تحصیل والا، شانګلې والا کوم چې سرمایدار خلک ته کوم هغه هم د قوم سره تعاون کوي، دیرو ته بوتلي او خدمتونه کوي. انشاءالله خپل خبره زمونږ جاهر روانه ده، مونږ هم انشاءالله مکمل تعاون هغو سره چې لکه څه
خلک ما ته بازار ته مذاکر پیدا ان شاء الله زه د قوم د پاره هسپتال ته بازار ته منډو ته هر څه کې ان شاء الله زه تیار یم زه به ځان خپل موقع ته رسونه چې زمونږ کېږي. ټیک شو، ډېره زیاته شکریه، ډېره زیاته مهرباني. درته چې په اخره کې به د سوات خلک د شنګلي خلک ټول پوره مسلمانانو به څه میسیج ورکول غواړئ؟ زمونږ ټولو ته دا عاجزانه تول درخواست دی چې زمونږ خلک بې تعلیمه دی هغه بیا هم تعلیم کوي، بازار ته روځي او روډونو ته روځي، کوم چې حکومت کوم حکم کړی دی په هغې باندې وچلېږي او ځان د پابندیانې وکړي. نو دا مرض چې کوم دی نو دا به د یو نه بل ته ونه لګي او زمونږ خلک زمونږ د بچاو دپاره حکومت لګیا دی. نو کوشش دی د هغو ټولو کې چې خپل خپل کورونو کې خپل خپل ذهنو کې او هلته مثال خبره د خاموشي اختیار کړي. نو انشاءالله الله تعالی به ډېر زر خیر دا د دې دا مرض وموځي او ټول دنیا له به زمونږ دعاګانو کې ختمونه کوو، دعاګانې کوو. انشاءالله الله پاک به ټول مسلمانانو ته خیر کړي. ډېره زیاته شکریه، ډېره زیاته مهرباني. ګرانو قدرمنو کتونکو، څنګه چې امیر سلطان صاحب تاسو ته خبر کړم تاسو په دې باندې عمل وکړئ ځکه دا د حکومت هم دا هدایت دي. قدرمنو کتونکو، سبا چې خیر انشاءالله د ټول ډاکټرانو دپاره چې کوم دی ورځ مانځلی کېږي، سپینې جنډې به مطلب دی چې په خپلو کورونو باندې ولګوئ، د دوی دپاره خصوصي به دواګانې کېږي. نو انشاءالله موږ به پوره کوشش کوو تاسو ته د میډیا د سوات ټي پالیسۍ انشاءالله تاسو په ټیم به خبرو. ستر روان پروګرام پر خپل کوربا سمیع خان عزت ورکړئ. د الله په امان.